مصابيح الظلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. سورة الانبیاء آیت نمبر 104. هغه کسانو ذکر کوي کوم کسان چې د قیامت پر ورځ باندې ده هغه لوی مصیبت نه د لوی یری په وخت کې به یری کله چې لوی مصیبت او لوی یره په خلکو باندې راځي نو په دوی باندې به امن او سکون وي. ما تاسو ته عرض کړو چې هغه لوی یاره چې دا هغه د قیامت د ورځې یاره ده د هغې د شروع کېدو ده چې په هغې باندې شپېلۍ نه به شروع کېږي. او کوم باره کې چې ورپسې صورت کې ذکر راځي ان زلزلة الساعة شيء عظيم باغې باندې شروع ده د صورت. په دې آیت کې دغه ورځې بل یو الله جل جلاله خپل قدرت ذکر کوي او هغه د ځمکې او د اسمانونو نغښتل دي راغونډول دي. د ځمکې اسمان چې دی دا ټول حدیث شریف کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت پر ورځ باندې به دا وواړه اسمانونه او په دې اسمانونو کې چې څه دي دا ټول به الله جل جلاله داسې راغونډ کړي راغونډ ټول به راغونډ کړي او بیا به خپل په دې یو موټي کې ونیسي. او بیا فرمایي چې دا وواړه ځمکې او په دې ځمکو کې چې څه دي دا ټول به دقسې راغونډ شي راغونډ به کړي او دا به خپل په دې بل موټي کې ونیسي. دا دواړه به یو سایډ ته کېږدي. پته نه چې دا نور کائنات به څومره چې اسمانونه ځمکې خو دې دغه لاړه او په دې کې چې څه دي هغه ټول دغه لاړه دا به راولي دا به یو سایډ ته کېږدي. نغښتل د دې داسې راځي لکه کاغذ چې سړی رانغاړي راغونډ کوي غونډ غونډ تلولو دې نه جوړوي دغه شان دی. او په دې اسمانونو کې چې څه دي هغه به ورسره داسې راغونډ شي لکه څنګه کاغذ کې چې پکې خط دی هغه ورسره راغونډېږي. کاغذ کې خط لیکلی که نه نو بیا د خپل خط سره پکې راغونډ شي دا کاغذ او خط دواړه یو ځای راغونډ شي. دغه شان د اسمانونو په دې اسمانونو کې چې څه دي دا ټول به الله پاک یو ځای راغونډ کړي وبنغاړي. بیا وایي د قیامت پر ورځ باندې دا دومره لوی مخلوقات چې څومره مړه دي پته نه چې د آدم علیه السلام نه واخله تر دې وخته پورې د انسانان څومره مړه دي دا ټول را ژوندي کول دوباره او خپل په اصلي حالت کې را ژوندي کول څنګه چې وو او هر یو کس هغسې ژوندی کول په هغه ذهنیت سره ژوندی کول هر یو کس. الله جل جلاله فرمایي ما ته آسان دي دا ستاسو په عقل باندې بګراني عقل پرست
اکثر گمراه جوړ شي خپل چې ځان ته هوښیار وي هغه څه شي بیا عمقل شي خراب شي نو عقل پرست نه جوړېږو بلکې چې چلو کو دا الله جل جلاله او دا الله د رسول چې کومه وینا ده په هغې باندې عمل شروع الله پاک وایي ما ته آسان دي ته خپل په عقل باندې دا خبره جنګوې او د دې خبرې د دې انسانانو دوباره پیدا کول ما ته آسان دي او دوباره به داسې پیدا کوم لکه اول ځل مې چې څنګه پیدا کړي اول ځل د دوی په پیدایش کې ما ته څه مسله جوړه شوې ده هېڅ پریشاني نه وه خو زما یو حکم چې پیدا شو همدغه شانې به یې دوباره پیدا کړي او درېیمه خبره په دې آیت کې الله پاک دا کوي چې دا خبره زما په ما لازمي ده لازمي چې دا خلک به دوباره ژوندي کوم او د قیامت ورځ به قایموم دا ما په ځان باندې فرض کړي دي که چېرته د چا په ذهن کې دا خبره راځي چې دا خو الله پاک ویلي دي خو کېدی شي که دا څه شلو شي سکیپ شي اګنور شي که نه پاتې شي دا ونه شي قیامت ورځ دا هر څه را نه شي نو الله پاک وایي دا ما فرض کړي د دې نه بغیر نه پرېږدم ما چې څو مې د قیامت ورځ قایمه کړي نه دا تمام مړي مې دوباره ژوندي کړي نه هغې پورې زه نه پرېږدم دا ما په ځان باندې لازم کړي دي لازم کړي دي او لازمي به کوم یوم نطوی السماء په کومه ورځ باندې چې راونغاړو موږ اسمان کطی السجل بشان د کاغذ للکتب خطن لرا کما بدانا اول خلق نعیده لکه څنګه چې موږ اول ځل پیدا کړي دي نعیده دوباره به پیدا کو دغه شانتې وعدن علینا وعده د په موږ باندې لازم انا كنا فاعلین یقینا موږ کوونکي د دې کار د کوم کار د قیامت نه راوستو او د قیامت نه رسته به بیا د جنت ځمکه ورکومه جنت به ورکومه د جنت ځمکه به ورکومه چاله الله پاک وایي نیکانو بندګانو دپاره ما لازمي دا خبره مې فیصله کړې ده چې د جنت ځمکه صرف د نیکانو ده الله دې موږ ستاسو نصیب کړي ولقد كتبنا یقینا من لیکلی دي فی الزبور په صحیفو کې زبور نه مراد دلته هغه مخصوص زبور نه دی کوم چې په داود علیه السلام باندې نازل شوی بلکې د زبور نه مراد دلته تمام آسماني کتابونه دي تورات انجیل زبور او قرآن څلور واړه سره د صحیفو نه ټول ته مراد دي ولقد كتبنا یقینا موږ لیکلي دي فی الزبور په تمام آسماني کتابونو کې من بعد الذکر رستو د لوح محفوظ نه اول مې په لوح محفوظ کې لیکلي دي او بیا مې په تمام آسماني کتابونو کې لیکلي دي کومه خبره ان الارض چې یقینا ځمکه د جنت چې نه یرثها وارثان به د دې جوړېږي عبادی الصالحون زمانه کان بندگان دنیا کې خو ځمکه د کافرانو هم شته ده مسلمانانو هم شته د نیکانو هم شته د بدانو هم شته ځمکه باندې هر سړی دا دعوه کوي چې دا زما ده لیکن د قیامت پر ورځ باندې به ځمکه بغیر د جنت نه بل ځای کې نه او الله پاک وایي هغه صرف د چا ده د نیکانو ده الله دې موږ تاسو نیکان کړي ان فی هذا یقینا پد قرآن کی لبلاغا پورا مضمون دے د پویدو د پارا د سمجھ کې راتلو د پارا زړه ته د رسیدو د پارا پورا مضمون دے پد قرآن کې دینا که سړی هدایت غواړي نو قرآن کې پورا هدایت دی اوس پاپه لدته د هدایت د پارا د کده دا غني چې د قرآن نه علاوه بل څه مالا پکار دی الله پاک چې په دې قرآن کې پورا هدایت دی کده دینه پاپه راځي نو به ته گمراه کیږي هدایت بنئ ان فی هذا یقینا پد قرآن کی لبلاغا
پورا مضمون دے لقوم عابدین دا هغه قوم د پاره چې هغه عاجزي کوي. ما تاسو ته ویلو عاجزانو د پاره متکبرینو په بل باندې ځان اوچت ښکاره کولو د پاره معلومات حاصلوم د دې د پاره چې خلکو ته پته ولګي چې دې پوه دی. پوهېږئ تاسو په خبره معلومات حاصلوم د دې د پاره چې څوک ما سره رزلنګ نشي کولی بحث نشي کولی د دې د پاره نه بلکې د عاجزۍ حاصلولو د پاره معلومات حاصلوم د پاره د عمل کولو. ان فی هذا یقینا پد قرآن کی لبلاغا خامخا پورا مضمون دے لقوم عابدین دا قوم د پاره چې هغه د الله مخ کې عاجزي کوي. وما ارسلناک نه لګلې مونږ ته الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د مخلوقات د پاره. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امتیازی شان دی چې الله جل جلاله الحمدلله رب العالمین اسی یو مونږ کنه چې الله رب العالمین دې ته تمام کائنات د پاره الله رب دی ته تمام مخلوقات د پاره الله رب دی. پوهیږئ تاسو دقه شان نبی کریم صلی الله علیه وسلم د تمام کائنات د پاره رحمت دی رحمتا للعالمین. معمولی منصب نه دی الله پاک چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لور کړی دی هیڅوک داسې نشته په غیر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چې هغه رحمتا للعالمین. تر دې پورې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د فرشتو لپاره هم رحمت دی د کافرانو لپاره هم رحمت دی د شیطان لپاره هم رحمت دی. داسې وسیع رحمت دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دې وجه نه تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې هغه کې نرمي غالبه ده نرمي غالبه ده رحمت غالب دی. هغه کې بدلا غستل غالب نه دي هغه کې معافي غالبه ده هغه کې دعاګانې غالب دي خیری غالب نه دي پاغه کې معاف کول غالب دي بدلا غستل غالب. تاسو وګورئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سیرت هغه کسان چې کوم کسانو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته 14 کاله تکلیف ورکړی 14 کاله نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه د لاسه په مصیبت کې او په تکلیف کې اخته داسې تکلیفونه یو کال نه دوه نه درې نه 14 کاله او وس په خپل کړی او په صحابو باندې د ظلم انتها کړی ده. هغه کسانو باندې چې کله نبی کریم صلی الله علیه وسلم فاتح بنکر فاتح جوړیږي او هغه باندې داخليږي 10,000 فوج سره یو صحابي پکې د ډېر جذبین आवाज وکړو چې اليوم يوم الملحمه نن د بدلې ورځ ده نن موږ د خپل ټول مرغه غوسه سړو کو د ټول مرغه سره باندې چې زمونږ پوله ولاړې دي هغه بنن یخي شي یخي د یو کس هغه ظلم زیاته به یادو چل بکو دا هغه بدل باندې راځي هغه بلال چې په سکوراتو باندې پریستا او راخکې دا هغه بدل باندې نخلو هغه عمار چې ته مکه په کوڅو کې راخکه دا هغه بدل باندې نخلو هغه عمار مور چې اولنې شهید او په اسلام کې ابو جهل هغه کې تورا خغه کړه او دوزه کړه داسې څوک نو چې د دې ظالم لاین نه تپوس کړي هغه ظلمونه داغه بدل بچل کو نن باغسته کی نن هغه ابو بکر په مکه کې داسې وه چې
شکل نه پیژنده کېده د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چا دا نه پیژنده چې دا څوک دی. یو کس راغی هغه ورته چې ظالمانو تاسو دې که مړ که نو بنو تمیم نه به بیا خلاص شئ، هغه به تاسو پرې نه دي، بدله کې به تاسو نه خامخا کس وژني. بېهوشه تر ماښامه پورې بېهوشه د هغې بدل به نه اخیستی کېږي. د صحابو په زړه کې څه جذبات دي. نبی کریم الیوم یوم الملحمه، نن د بدلې ورځ ده، نن د بدلې ورځ ده، نن د زړه د یخولو ورځ ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تر غوږو د آواز ورسېده، فوراً یې هغه باندې تنبیه وکړه، چپ خاموش، داسې آواز مه کوه، داسې آواز مه کوه. صحابي غلی شو، د الله رسوله بد مې وکړه، وی داسې وایه الیوم یوم المرحمه، نن د رحمت ورځ ده. په چا باندې؟ کافرانو باندې، په ظالمانو باندې، په دشمنانو باندې نن د رحمت ورځ ده. اعلان کړي دا ټول د پیشوګانو په شان راغونډ شي دي دا کافران. جرأت د چا نشته چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مقابله لپاره راوځي قدرې، ټول غلي ناست دي. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم عام اعلان کړي لا تسریب علیکم اليوم، تاسو له نن نه پاپله څوک پیغور هم نه راکړي چې تاسو ماته پلانکي وخت کې داسې ویلي، پیغور به هم تاسو له څوک نه راکړي، تاسو ټول آزاد دي. بدله اخیستل یا ظلم کول یا څومره سزا چې تاسو راکړې ده هغومره تاسو له راکړو، نه نه، تاسو معاف هم یې او د معاف نه وروستی په تاسو باندې څه ملامتي هم نشته چې تاسو موږ سره داسې داسې کار کړی، په ما باندې له پاسه لرې اچول، ما باندې بغلې اچولې، نو ما په مارۍ کې څادر واچو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مارۍ مبارکه کې څادر واچو، دواړو طرفونو ته یې راخ کړ، داسې راخ کړ، نیولې د ساه بند شو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم سترګې مبارکې راووتې، د هغې بدل به زه اخلم، نه نه، ما ټول معاف کړي دي. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. لکه غضب جوړېدل آسان دي، بدله اخیسته آسان دي، بدله اخیسته آسان دي. دا شرافت نه دی، دا عزت نه دی. عزت معاف کول دي، عزت ځان ننګاره کول دي، شرافت معاف کول دي. موږ ته به شیطان دا خبره داسې ښکاره کړي چې دی بې غیرته دی، معاشره کې به راته خلک څه وي خپل بدل نشي اخیستی، بې غیرته دی. هغه ورته څه وي دی ورته غلی غلی په خوله باندې قچه ژبه نه تله، په خوله باندې الله اکبر چینګ اسمان خولې ته نیولی. هغه به شرافت کړی، دی به ورته څه وي دا چینګه خوله ولاړه. زمونږ دې پیغورونو چې چل وکړو موږ د صبر نه خلاص کړو، زمونږ دې پیغورونو د دې معاشرې د ګیر چاپېره دا نو خلک څوک نه پرېږدي، خوالې ته خلک دې ته نه پرېږدي چې چل وکړه معاف کړه، که زه معاف کوم نو خلک به څه وایي، خلک به څه وایي. الله اکبر. وما ارسلناک نه لېږلی موږ ته الا رحمتا للعالمین، مگر رحمت د پاره د مخلوقات. قل ته ورته ووایه انما یوحا الی، یقینا ما ته وحی کېدی شي، انما الهکم چې یقینا معبود ستاسو اله واحد، معبود یو دی. ما ته خدا وحی شوی دی چې معبود څوک دی؟ یو دی. فهل انتم مسلمون، اے تاسو غاړې ښودونکي، تاسو مسلمانېږئ که نه مسلمانېږئ؟ جو ستاسو خوښه ده. فإن تولوا، پس که چرته دوی مخ واړو، فقل، پس ته ورته ووایه آذنتکم، ما خبر درکړی دی تاسو ته، علی سواء، یو شانې. مسلمان ته مې جدا غوږ کې کوم چې مسلمانېږي هغو ته مې جدا نه دي ویلي، او چې کوم چې کافران پاتې کېږي هغو ته مې جدا نه دي ویلي، ټولو ته مې یو شان اعلان کړی دی چې الله پاک یو دی او په دې کې کامیابي ده.
وان ادري استاسو نه منه نه منونکو باندې الله پاک عذاب راولي. عذاب به کله راولي ما ته پته نشته کله راولي. وان ادري ما ته پته نشته اقریب چې دا نږدې ده ام بعید یا لري ده ما هغه عذاب توعدون چې تاسو سره وعده کړی شي. ته کوم عذاب چې تاسو سره وعده کړی شي دا ما ته پته نشته چې کله راځي. د داسې ذات سره دا غي تعلق دی چې انه یقینا اغا الله پاک یعلم الجهر پویږي په مخامخ خبره باندې من القول ونا باندې چې په مخامخ پویږي او په پټ باندې هم پویږي. ويعلم پویږي ما پاغس باندې تکتمون چې تاسو پټوي. پټ او ښکار هغه ته یو شی دی هغه ته پته ده چې عذاب به کله راځي. البته تاسو به چې تاخير ولې دی مونږ خو ګناه اوس کو مونږ نافرمانی اوس کو ستا په نظمانه نو عذاب دې مونږ باندې اوس راشي کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله په فرمایي ته وای چې دا تاخير د عذاب کې دی چې تاسو لپاره امتحان دی. په دې کې د الله ته حکمت سرازي چې فورا تاسو باندې عذاب نه راوړي. یو وجه خدا کې دی شي چې تاسو ته الله پاک مهلت راکړي د توبې چې تاسو توبه وباسئ. دویم وجه دا کې دی شي چې تاسو په ګناه کې پاخه شئ د سره ښه عذاب زیات مستحق شئ. لکه یو کال تا ګناه کړی دی نافرمانی کړې ده ظلم دې کړی دی زیاتې دې کړی دی د هغې سزا لږه ده که نه او 2 کاله دې کړی دی دغه 2 کالو سزا د 1 کال سزا برابري. نو د دې تاخیر دپاره اوږد عمر او ټول ظلم د هغې به څه حلي. وَإِنْ أَدْرِي مَا تَبَتَنِشْتَ لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ کی دیشی دا تاخیر امتحانی لکم تاسو دا پارا ومتاع او اسباب د زندگی الہین تر یو وقت پورے. قال ویلدی دے پیغمبر رب احکم اے ربا فیصلو کی بالحق پا حق سرا لکه څنګه چې کوي. وربنا الرحمن رب زمونږ رحمان ذات دے المستعان چې د هغه نه مدد غوښته کیږي علی ما تصفون د هغه څه په باره کې چې تاسو وایئ. تاسو چې کومې خبرې د ظلم او د زیاتۍ د نافرمانۍ کوئ د دې په باره کې موږ د الله پاک نه مدد غواړو ستاسو په مقابله کې. لږ دې ترجمې ته په غور سره غوږ کېدی ښه. یوم نطوی السماء پا کمرس چراغن کمونگ آسمان کطی السجل پشان دراغندولو د کاغذ للکتب خط لرا خطن لرا کما بدانا لکه څنګه چې اول ځل مونږ پیدا کړی دي نعیده دوباره به پیدا کو. وعدن علینا وعده د لازمه په مونږ باندې انا كنا فاعلین یقینا مونږ یو کوونکي د دې کار. ولقد كتبنا في الزبور یقینا مالک لدی په تمام آسمانی کتابونو کې من بعد الذکر رستو د لوح محفوظ نا ذکر نه مراد لوح محفوظ زبور نه مراد تمام آسمانی کتابونه. ان الارض جزمکا د جنت ارض نه مراد زمکا د جنت عام زمکا مراد نه ده. ان الارض جزمکا د جنت عبا يرثها اولی بدا په میراث کې عبادی الصالحون زمانه کان بندگان. ان فی هذا لبلاغا یقینا پدې کې پورا مضمون دی لبلاغا پورا مضمون دی لقوم عابدین دا هغه قوم د پاره چې هغه عجزي کوي. وما ارسلناک نه لګلې مونږ ته الا رحمتا للعالمین مگر رحمت د مخلوقات د پاره. قل تورته وایا انما یوحى الی یقینا ما تا وحی کې دیشي انما الہکم یقینا معبود تاسو الہ واحد معبود یو دے. فهل انتم مسلمون اے تاسو مسلمانی گئے. فإن تولوا پس کچرتا دوی مخواړو فقل پس ورته وایا
آذنتکم ما خبر درک تاسو ته علی سواء یوشانه و ان ادری او ما ته پته نشته اقریب اچ نزدې ده ام بعید یا لر ده ما هغه عذاب توعدون چې تاسو سره وعده کې دی شي انه یقینا الله پاک یعلم الجهر پویږي په مخامخ خبره باندې من القول خبره باندې ويعلم پویږي ما باغ باندې تکتمون چې تاسو پټوي وان ادري ما تپت نشته لعله کې دې شي دارستواله فتنه امتحان وی لکم د تاسو د پاره ومتاع او اسباب د جنوی الہین تر یو وخت پورې قال ویلی پیغمبر رب احکم اے ربا فیصلو کے بالحق بحق سرا وربنا الرحمن